د درود شریف متعلق دا یو بل حدیث المعجم الاوسط للطبرانی کې موجود ده. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ دا فرمایي وای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه 100 ومن صلى علي 100 كتب الله بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې ما باندې یو ځل درود شریف وایي الله جل جلاله هغه کس باندې لس واری رحمت نازلوي، او څوک چې ما باندې لس پیری درود شریف وایي الله جل جلاله هغه کس باندې سل پیری رحمت نازلوي، او څوک چې ما باندې سل پیری درود شریف وایي نو الله جل جلاله د په تندي باندې ولیکي براءة من النفاق، دا سړی به د منافقت نه بری وي، دا سړی به منافق نه وي. د منافق درې نشانې دي: اذا حدث كذب، اذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. څوک چې خبره کوي هغه به بالکل دروغجنه خبره کوي، او بل د منافق دا هم نشانی ده چې هغه به په امانت کې خیانت کوي، او درمه دا چې چا سره واده وکړي د وعدې خلاف ورزي به کوي. نو څوک چې سلواري ما باندې درود شریف وایي هغه سړی به منافق نه وي. و براءة من النار، او دا کس به جهنمی نه وي، د ور نه به د حفاظت کیږي، دا سړی به جهنمی نه وي. او درم فرمای و اسکنه الله یوم القیامة مع الشهداء، د قیامت پر ورځ به د دې انسان حشر د شهیدانو سره کیږي. القول البدی صفحه نمبر 128 کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا یو روایت موجود ده. وای ثلاثه تحت ظل عرش الله یوم القیامه یوم لا ظل الا ظله. وای درې کسان داسې دي چې د قیامت پر ورځ به د الله جل جلاله د عرش د سیوري لاندې وي. په هغه ورځ به د عرش د سیوري نه سوا بل سیوری هم نه وي. صحابه تپوس وکړو من هم یا رسول الله، هغه درې کسان به څوک وي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل من فرج عن مکروب من امتی، کوم یو کس چې ما دی امتی نه یو مصیبت او یو تکلیف لري کی د هغه په مصیبت کې د هغه سره معاونت مدد وکي. و احیا سنتي، او هغه کس چې زما سنت ژوندي کی. و اکثر الصلاة علی، او درم هغه کس چې په ما باندې په کثرت سره درود شریف وایي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا درې کسان داسې دي چې د قیامت پر ورځ به دا د عرش د سیوري د لاندې وي. او یوه ضابطه هم ده من احب شیئا اکثر من ذکره، څوک چې چا سره زیات محبت کوي نو د هغو یو فطرت دی چې د هغه کثرت د هغه ذکر په کثرت سره کوي. نو مونږ ته هم پکار ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت وکړو، د هغې تذکره مونږ په کثرت سره وکړو.